زما نوم معرف الله ګجر دی او دغه بشام کې مې کاروبار آنلاین بزنس ما جنوري 2023 کې داسې فیسبوک باندې یو وقفه راغله هغې کې راغی هغې نه ما دا شی ډاونلوډ کړو اکاونټ مې جوړ کړو هغې کې ما ځانه لږې غوانګې واچولې هغې ما له پرافټ راکړو بیا مې ورته 5 لاک واچولې هغې ما له 15 لاک پرې راکړې هغې نه وروسته ځانه لږ لږ تاوان کېدو ما هغه 5 لاک واپسې په سوچ باندې تقریبا وافره 1 کروڑ 40 لاک تاوان مې وکړو د خلکو امانتونه وو راسره هغه مې وبایللي بیا خلکو د روپو د واپس کولو لپاره 52-53 لاک روپو کاروبار مې وبایلو نو زه چې په ځان پوه شوم نو 8 میاشتو کې هر څه فنشي و 2 کروڑ څه کم 2 کروڑ روپۍ ما باندې قرضه راغلی وه انلاین بزنس داسې یو غني کې حساب دی چې مونږ چې کله واچولې لږې واچولې نو هغې مونږ له ښه وافره پرافټ راکړو چې څونه پیسه به زیات اچول هغونه پرافټ به ډبل وو نو اوس ما 5 لاک چې اچولي ما له 15 لاک راکړي خو وروستي هغه تاوانونه د وجې بیا سړی په ځان نه پوهېږي اول نه ښه فایده راکوي وروستي چې بیا سړی د دې حالات ګوري نو اخري کې سړی ډېر خرابۍ بربادوي خو 2023 کې اولنۍ میاشت نه شروع کړی او په 8مه میاشت کې ما لاس کړی هغې نه وروسته بیا مې نه یې کړی بیا مې هغه د غوسې نه هغه ایبونه میبونه هر څه ډیلیټ کړل هله چې بیا نور څه ونه پردې قرضه راله 1 کروڑ 42 لاک روپۍ او دغه وجې نه لکه بیا نور څه نه کېده او د هغې نه وروسته بیا مونږ نه یې کړی خو بیا قرضداري به راتلله هغو سره به ناست وم دغلته کاروبار مې ختم و صرف قرضدارو ته ناست وم چې ما دا بېشام پرېږدم او وتښتم نو خلک به سړی وتښتي بل د 2006 نه زما دلته کاروبار کړ دی او دا ټول خلک مې پېژني چې د دغه ځای باشنده دی او دلته دې ډېر پخوانی زوړ کاروبار دی زه خو دا وایم چې آنلاین بزنس څوک نه کوي هله چې ما پکې دونه وهل وخوړل دا شی فایده نه ورکړي دا هر سړي د نقصان ورکوي خو څوک په ځان پوه نه شي ځانه شروع کړي وکړي هغې حالات انجام اخري کې هغې ته چې پته ولګي نو هغه ډېر زیات قرضداري شوی نو بیا هغه شرم نه چاته څه ویلی هم نه شي او دغه حالاتو کې مبتلا یي دې کې د ډېرو خلکو خبرې مې اورېدلې دي د خپلوانو د پردو چا به څه وي چا به څه وي ما خو په زړه باندې ډېر سخته تېره کړه او د شپې به زما دا سوچ راتلو چې خودکشي وکړه ځان وواله که څه ختمه کړه خو بیا مې وایي پردی حق دی ورکول غواړي ژوند دی چې خودکشي وکړم پردی حق خو معاف کېږي نه نو دغه خیالات مې لکه ډېر زیات په شپه کې راتلل مخکې ورځې سوشل میډیا ته هم دغه وجه وتی یم چې لکه ما خپل د زړه یو حال بیان کړم چې سهار خلک دا نه وایي چې سړی خودکشي ولې وکړه په څه مجبورۍ وکړه نو دغه وجې نه سوشل میډیا ته حکومتي وخت نه دا مې درخواست دی چې ما سره څه تعاون دو کولی شي ودي کړي او خپل د بازار څونه ډیلران دي دونه هم زما دا درخواست دی چې ما سره ملاتړ وکړي دغه وخت کې ما سره ودرېږي او د دوی به ډېره غټه مهرباني چې زموږ سره دغه وخت کې تعاون وکړي